أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فلا تكن للخائنين خصيما أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. دا سوره نساء ما ستاسو مخکې وویله. په سوره نساء کې د طلاق بیان دی. دا طلاق به څه رقم انسان ورکوي، آیا په غصه کې راغلی دی پر یوه ځای باندې یا درې طلاق ورکوي یا لس ورکوي یا 200 ورکوي، آیا دا د الله د کتاب په مطابق دی یا دا رقم یو سړی 3 طلاق ورکي د کلي بی ایمانه مولوي ورته وایي وای دا به ته راولې د چا په نکاح بیا ورکې، شپه به ورسره تېره کي، سهار بیا برته تا ته دریله کي، برته بیا ته په نکاح واخې، دا رقم تا ته برته د خپله کور والا حلالیږي. هغه خوارکی د بېعلمۍ د وجې څخه وایي مولوي صاحب نو چې بل ته په نکاح ورکوم، ته ښه سړی د ماجت ملا یې، تا ته بیا په نکاح درکړمه، په تا مې اعتماد دی، په تا مې اعتبار دی، دا ښځه ما سره وکړه. مولوي صاحب وایي ټیک. مولوي صاحب نکاح پر واچي یا خپله یا د خپل د مسجد طالب جان نکاح پر واچي، هغه ماښام د دا ښځې سره زنا وکړي، سهار یې برته وریله کړي، برته دی په نکاح واخلي، دا د اسلام په دایره کې دا دواړه کسان لعنتیان دي، پر دې د الله له طرفه لعنت دی. رب په قرآن کې موږ ته بیان کړی دی چې ښځه یې لکه پر دا رقم یې لکه زما ورونو، خو د پاکستان او د افغانستان زیاتره ملایانو ته د الله قرآن دغسې زده دی، په معنا یې نه زده. زما ورونو قرآن زده کړئ، د طلاق مسلې زده کړه. الله د چا کور یو دم نه خرابوي، الله ته علم دی چې دغه انسانان کمزور دي، ضعیف دي، پر معمولی خبره باندې خشمیږي، نو الله تر مور و پلار په سهولو وار زیات مهربانه دی. نو زما ورونو الله قرآن کې وایي او نبی ته فرمایي چې انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی موږ پر تا باندې او کتاب نازل کړی دی په حق سره، لتحکما چې فیصلې وکړې بین الناس په مابین کې د خلکو، بما د هغه کتاب په مطابق د قرآن په مطابق
د الله د دې حکم په مطابق اراک الله چې الله تا ته ښوونه کړې ده ولا تکن مه کېږه للخائنین خصیمه ای پیغمبره ته مه جوړېږه د خیانت کولو د طرفه څخه بحث کوونکی طرفداره مه جوړېږه زما ورونو اوس الله قرآن کې ثابته کړه چې ښځه هیله کول دا پر یوه ځای باندې دا درې او طلاق ورکول دا د الله د قرآن خلاف دی سوره نساء 34 نمبر کې وایي واللاتی تخافون نشوزهن فعزوهن واهجرهن فی المضاجع واضربوهن رب طریقه ورښولې ده چې ای نارینا ای مسلمانه کمی زنانې چې دي د هغو څه ستا وام دی د څه وجې نشوزهن د دوی د نافرمانۍ د وجې څخه چې ستا په قول نه کوي نو اول وار یې کښېنوه چې ای زنانی ای پلانۍ هغه نوم یې یاد که هغه ته څه وکړه فعزوهن نصیحت ورته وکړه چې مه کوه کور مه خرابوه بې شرمۍ مه کوه ښه په دین یې پوه کړه او نصیحت ورته وکړه که په نصیحت پوه شوله خو هغه د کور جوړ شو که چیرې په نصیحت باندې دا ښځه او نه پوهېدله نو بیا څه وکړه وهجرهن فی المضاجع زنجلاسه په بستره کې بس ته آخوا ته بېدېږه دا د آخوا ته بېدېږي یو هفته قدر دوې هفتې قدر دا چم وکړه نو کېدلی شي چې دا تا ته نصیحت وکړي او ته و دې ته نصیحت وکړې په دا سره تستی په مابین کې روغه راشي که په دې دوو نسو سمه نصیحت دې ورته وکړي چې مه بربادوه کور دا بچان مه خواروه مه ځان خواروه مه ما خواروه که زه چیرې تا ایله هم کمه تا څوک نه غواړي ځوانان دې نه غواړي هغه څوک به دې غواړي چې هغه سپین ږیرې وي کونډ وي پر بن به دې غواړي نصیحت ورته وکړه دا به تا نصیحت وکړي که په دې دوو نسو سمه نصیحت دې ورته وکړي بستره دې ور جلا کړه بیا څه وکړه واضربوهن یو څه یې ووهه معمولي قدر یې وټکوه که په دې فإن اطعنکم که چیرې دغه ښځو ستاسو خبره ومنله یا تا د ښځې خبره ومنله نو فلا تبغوا علیهن سبیلا بیا کوشش مه کوه تلاش مه کوه پر دوی باندې د ملامتیا یو لار مو جو ستا خدای وکړي بس تیر شو هغه تیر شلو اوس که په دې درو نسو سمه الله وایي په قرآن کې وایي ان الله بېشک الله چې کان دی علین ډېر اوچت کبیر ډېر د غټ شان والا دا رب د غټ شان والا دی ستاسو کور خرابول نه غواړي و ان خفتم شقاق که چیرې تاسو ته وامي د دوی د مخالفت بینهما په مابین کې د میړو د ماینې فبعثوا وجه ټاکي مقرر دي کې حکما یو منصف من اهله د اهل د کورنۍ د نارینا و حکما من اهلها دویم منصف د زنانې ته له جانبه دی مقرره کې ان یریدا که چیرې دغه دواړو غوښتل اصلاحا د اصلاح د کور د جوړولو الله پاک به څه وکړي یوفق الله پاک به موافقت راولي د دې په مابین کې به جوړش راشي بینهما په دې دواړو کې
ان الله بشک الله شدی کان دی علیم خبیرا الله پودی او خبردار دی په دا نشات باندې نسو سما او په بستر نسو سما په وهولو نسو سما په سالسانو باندې دواړو بیان وکي که په ښځې کې بېلاري وله هغه به دا میړه ته خوله ورکوي خوله دا معنه چې کوم هغه 10 لکه 15 لکه روپۍ ورکړي دي دا ښځه به دا پیسې برته و میړه ته ورکوي اوس چې جوړښت راځي نه نو څه به کوي اوس د میړو د معاینې په مابین کې جوړښت نه راغلی په نشات سره په بستره جلا کولو سره په وهولو سره په سالسانو سره سالسانو دا فیصله وکړه که په نر کې نر ته به وایي چې دا څه چې سامان تا ورکړی دي مور پلار ورکړی دي نورو خلکو دې لره په واده کې کپړې راوړي دي شان دا به ټوله میړه ورکوي او اوس یې طریقه درښیي پر یوه ځای باندې ایله کول د ارام کار دی دا بدعت کار دی دا په اسلام کې نشته اوس رب وایي یا ایها النبی اے نبی علیه السلام اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاقوئ زنانی فطلقوهن طلاق ورکړئ ودې ته لعدتهن د دې په عدت په شروع کې عدت څه معنی دا ښځې له د میاشتې ماواري ورځي ایز ورځي ناجوړي ورځي هغه یا 3 ورځې یا 7 ورځې زیاتې 10 ورځې دي الله یې څه وکړه واحصو وی حسابه دا ورځي العدت د عدت کله ښځې لره جامه ورغله غسل یې وکړي یو طلاق به ورکړي یو طلاق چې دې ورکړي هغه رب درښیي الله دا شمیره واتقوا الله د الله نه به ویرېږئ ربکم سستی د دواړو پالونکی دی تا ته به بل ځای الله پاک زنانه درکړي دې ته به الله پاک بل ځای میړه ورکړي اوس به څه کوې لا تخرجوهن دوی به د کورو څخه نه باسئ دا زنانې به په کور کې وي کېدلی شي په دا 3 میاشتې 4 میاشتې دا تېرېږي اوس او 3 میاشتې نورې تېرېږي د حیضه الله لا تخرجوهن نه به باسئ تاسو د خپلې زنانې من بیوتهن د خپلو کورو نه یعنې د دوی د کورو څخه دا ښځې نه باسئ ولا یخرجن او نه به دا په خپله وځي نه به ته باسې نه به دا وځي الا خو په دا رقم حال کې که چیرې دا ښځه بېلارۍ کوي او زناکاره ده بدخویه ده جنګونه کوي فحشي ښځه ده الا مګر په داسې ان یأتینه که چیرې دا ښځه وکړي بفاحشة د بیایي کار وکړي مبینة ښکاره ښکاره د الله د دین د میړه غیرت یې نه اخلي په دغه وخت کې که چیرې پسې واخلي د پلار کره هلته به بیا چیش ورکوي طلاقونه به پسې راسي وتلک حدود الله دا د الله حدود دي دا پر یوه ځای باندې 10 ورکول یا 3 طلاق ورکول دا د الله د قرآن خلاف دي الله وتلک حدود الله دا د الله حدود دي دا د الله احکام دي دا د الله حکمونه دي ومن هغه څوک یتعدى تجاوز وکړي حدود الله د حدود د الله د حکم معاینه یې نن علاقه لا بېدینه سبا یې ملا ته ورکړه په لاس ملا برته علاقه نو څه معلوم شي دا د یوې شپې څه دا بچی د ملا ظالم دی که دا د خپل میړی دی دا حلالې کول دا د بېایمانانو خلکو کار دی د هغه ملایانو پیرانو کار دی چې هغه مسلمانان نه دي الله وایي فقط ظلموا نفس په تحقیق سره دا سړي پر ځان ظلم وکړي چې معاینه یې بل ته ورکړه شرم نه لري حیا نه لري ایمان نه لري نن یې علاقه سبا هغه ته ورکړه هغه برته علاقه نو څه معلوم چې دغه
د شپې سره د دې ملا صاحب زوی اوس پیدا کېږي یا لور یا د خپل میړه دی ولې د یوې شپې سم کېدلی شي چې الله پاک د دې ښځې په نس باندې بچی کړي نو دا ظلم دی لا تدري یعنی تاسو نه پوهېږئ تاسو ته علم نشته لعل الله شاهد الله چې دی یحدثو پیدا به کې بعد ذلک پس تر دې امرن یو نوې خبره ستی په مابیان کې به الله جوړښت راولي یو 3 میاشتې نصیحت بسترې وهل حکیمان ثالثان په دې کې 3-4 میاشتې دي اوس بیا 3-4 میاشتې 3 میاشتې په ایز باندې تیریږي نو اوس الله وایي څه به کوې په دا وخت کې فاذا بلغنا کله چې دا ورسېدله اجلهن وخپلې او نیټې ته فامسکوهن نو راوي ګرځوه بمعروف په قانون الهي سره یو حیض ورغی غسل یې وکړي یو طلاق به ورکړې رجعي که چې بر تړه غوښتي نکاح میکاح نه غواړي ستا معاینه ده دویم حیض راغلی بل طلاق دې ورکړي دا ستا معاینه ده که بر ته او رجوع کوې او ته رجوع کولی شې که چې دریم طلاق پسې ورکړي په دریم غسل بعد کې بیا دا ستا خور شوه دا بیا چیز دی دا نشي کېدلی چې د شپې دپاره چا په نکاح بیا هم ورکړه نه نه دا به د چا سره دا بدن دپاره واده کېږي بیا که هغه مړ سولو یا د هغه څه بېانتفاقي راله هغه ایله کړه بیا که دا سړي سره نکاح کوي هغه جایز دی نو اوس ورته وایي او فارقوهن یا جلا که د ځانه څه بمعروف په ښه ډول سره په طریقې سره واشهدو گوایان ونیسئ ذوي عدل خاوندان د انصافي منکم په تاسو کې پر دې باندې لکه دو گوایان کښېنوه مسلمانان چې په دین پوهي دا د نن سبا که مفتیان دي که ملایان دي خلک وایي چې یعنی نورالدین هغه ویل چې دا یوه شپه به نکاح ورکړه برته ته بیا معاینه کړه دا لعنتي دی دا هغه نه دی دا بېایمانه ملا دی که دا رقم فتوا ده ورکړې دا د مسلمان فتوا نه ده د اسلام فتوا نه ده دا د بېدینو زناکارو د بوډګانو دا فتوا ده الله وایي واقیمو شهادت قایمه کړئ پر دې باندې ګواهي لله د الله د رضا لپاره به ګواهي بیا پر ورکوي ذالکم دا چې ده دغه حکم چې دی یعظ به او نصیحت کېږي په دې سره و تاسو ته من هغه چا ته کانې چې وي یؤمنو چې ایمان یې راوړی وي چې د هغه ایمان وي بالله پر الله باندې والیوم الاخر پر ورځ د آخرت که چا د الله پر قرآن ایمان وي چې ما په آخرت کې راکښنوي دغه بوډګي به نه کوي زما ورونو ومن یتق الله هغه څوک د الله نه ویرېدی د الله په ایښول سوي په هغه ته پر څه رقم چې الله تا ته ښوونه کړه پر هغه رقم یې ایله کې د الله څخه وبېرېږي یجعل له مخرجا الله به پیدا کړي د دوی دپاره یو لار د نجات په دا 2 طلاقه کې دی برته رجوع کولی شي په دریم کې بیا رجوع نشي کولی که 2 ورکړلو دریم یې نه کړي ور او وخت پر رالی د دریم غسل یې وکړي د طلاق نور کړي دا ښځه اوس اختیار د ښځې په لاس کې دی یعنی که برته او نکاح کول غواړي بې امبستري د بل چا دا ښځه پر دریم طلاق باندې میړه نه دی ورکړی خو ورسېدل اوس دا ښځه ته اختیار دی که نکاح پاته کوي ساتي خو دې سره نکاح ده نکاح به واچي برته میړه معاینه حلاله نه غواړي که چیرې 3 طلاقه وسلو بس دا د تا نه خلاصه ده
بل چاته نشي ویلی چې ته ما سره شپې نکاح وکړه هغه لکه ما او تاسې اوله ورځ نکاح کړې ده دا رقم دا د بل سړي سره دا رقم نکاح کوي بس هغه د هغه معاینه شوله که په 10 لکه کوي که په 6 لکه کوي که په دغسې مثال په 15,000 کوي نکاح جایز شوله خو دغه حلالي په اسلام کې نشته دا هغه ملایان کوي زناکار وي هغه مفتیان یې کوي چې هغه زناکار دي د الله د دین نه خبره دي بې غیرته دي بې ایمانان دي زما ورونو بل آیات وای وان عظم الطلاق فان الله سمیع علیم کچا پختا ټینګه اراده وکړه عظم الطلاق او د پریښولو د معاینې یا معاینې ټینګه وعده وکړه اراده زه به دا میړه څخه ځان خلاصوم دا به خوله ورکوي دی به هیله کوي الله کتې ټینګه اراده وکړه او د پریښولو د معاینې لره فان الله پس بېشکه الله چې دی سمیع علیم الله پوه دی په دغه مثلا وصلات سوی والمطلقات یتربصن دغه ښځې به طلاقل سوي په رجعي سره په یوه دغه سره طلاق سره یتربصن بانفسهن دغه ښځې به انتظار کوي پر خپلو ځانونو باندې 3 قروء 3 حیضه یا 3 پاکۍ غسل یې وکړي یو طلاق یې ورکړي دا بله میاشت کې بل غسل وکړي بل طلاق یې ورکړي په 3 میاشت کې بل طلاق ورکړي الله وایي ولا یحل لهن جایز نه دي دغه زنانو له ان یکتمن چې دي پټ کړي د دې په ناز کې بچی دی دا دانش پټوالی که دې پرالی ما تراغه دا به زما په ناز بچی بیا دا به د هلته یي چې کله دا بچی پیدا سو هر عمر چې کله بچی پیدا سولو بیا به دا طلاق ورکوي نو اوس الله په قرآن ثابته کړې ده الطلاق مرتان طلاق چې دی چې میړه برته اخیستلی سي او رجوع کولی سي 2 طلاق دي په امساکن کې راګرځوي د خپله ښځه بمعروفین په قانون الهي سره د شریعت په رڼا کې د هغه په حکمونو کې دا ښځه راګرځوي او تسرین یا د اسلام په دایره کې دا ایله کوي به احسان په ښه ډول سره ولا یحلو ندی جایز لکم تیلر ان تاخذوا ستاسو واخی مما د خپلې معاینې نه اتیتموهن شن چې تا کم شی ورکړی دي پاک میر کې سونه ده لوښي دي کور هر شی دا ټوله سامان به نارینه ته نه جایسېده ایله کله دا ټوله کپړې مپړې غالۍ مالۍ به ټولې و دا ښځې ته ورکوي الا یخاف که خوله راله په خوله کې به دا ښځه پیسې ورکوي دی به سامان ګرده ورکوي الله وایي الا ان یخافا الله یقیما حدود الله الله وایي که چیرې تی بیرېدا سره سي دغه خبره به ډېره سخت ته ولاړ شي نو بیا په ښه ډول سره ایله که الله وایي اوس که څوک د الله د قرآن په مطابق طلاق نور کوي الله وایي تلک حدود الله دا د الله پولې دي دا د الله حکمونه دي فلا تعتدوها تاسو تجاوز مه کوه معاینه دې ایله کړې ده دغه د پښتنو د بېدینو علما په رقم نه چې نن دې ایله که په 3 طلاقه دا په یوه شمار دي مولا زناکاره ستا ښځه د څه بېعزته کوي شپه یې وکړه لکه یو غوا چې غویله ورولي یا وزه وزګړي له ورولي دا وزګړي ته ونیسي برته دا لعنتیان دي
پر دې د الله له طرفه لعنت دی ومن هر هغه څوک یتعده چې دی تجاوز وکړي حدود الله د الله حدود دغه بوړګي وکړي خپله معاینه و ملا ته ورکړي ملا وشړي برته ملا ایله کې برته وخت نو دا نو معلوم چې دغه کوشنۍ ده دا میړه څه دی که دا ملا ارمونې څه دی په اولئک هم الظالمون دا خلق ظالمان دي کافران دي بېدینه دي زما ورونو وخت مې ناخم رب دا بیان کړی دی فإن طلقها که چیرې تا دا ښځه په دریم طلاق سره ایله فلا تحلو بیا تا ته نه ده فلا تحلو نه ده جایزه له د ده دپاره من بعدي پس له دغه حتی تر هغه وخت پورې تنکحه زوج غیرو چې دا نکاح وکړي د بل میړه سره شرطونه به پکې نه وي چې هغه په نکاح واخیستله اکمیر یې ورکړي لکه موږ چې اول وړي دا رقم هغه چې بیا دا واده سوله کال یې تېر کړي 10 کال یې تېر کړي 20 کال یې تېر کړو ګانټه یې تېر بیا د هغه ښځې او د هغه میړه اختلاف را لکه اول ورشغلی دي هغه چې بیا پر هغه رقم ایله کې لکه د اول میړه چې کړی هغه رقم به دی دا ښځه ایله کوي بیا که دغه ښځه بې شرطه بې مقصده برته د اول میړه له راسي نو نکاح جایز ده الله وایي فإن طلقها که هغه سړي برته ایله کړه بغیر د شرطه فلا جناح بیا نسته او ګناه علیهما پر دې دواړو باندې ان یتراجعا الله که دې برته په خپل آپس کې رجوع سره کوي ان ظن که د دوی دا یقینولو دویم وار چې بل میړه مړ سو یا ایله کړه بې شرطه هغه پخته اراده کړې چې زما معاینه ده ابدا بعد کې بیا الله پاک په هغه سړی مړ سولو یا هغه بیا ایله کړه بیا د خپل میړه سره دویم وار نکاح جایز ده الله وایي ان یقیما که دې دواړو قایمولی سي حدود الله د الله حکمونه د الله حلال و حرام الله وایي وتلک حدود الله دغه احکام د الله دي دا حد د الله دی یبینها چې الله بیان کړو لقوم هغه قوم لره یعلمون چې پوهیږي هغه قوم دپاره چې مسلمان وي هغه پر دا رقم معاینه ایله کوي یاره بیا خبره درته کوم چې هر سړی پر یوه ځای باندې 3 طلاق ورکړي دا په یوه شمار دي د نبي سلام د ابن عباس رضی الله تعالی عنه سره روایت دی چې د نبی علیه السلام په دور کې پر یوه ځای باندې 3 طلاق ورکول دا په یوه شمارو په طلاق او رجې شمارو د ابوبکر په ټیم کې هم د عمر په ټیم کې هم بعد کې د دوی دغه سره چې عمر تانو وویل که چا دا پروژه ورکړو دا کوي چې د الله قرآن وي د نبي حدیث وي او د صحابي حکم بل وي چې د الله د قرآن په بیا د بل د صحابي خبرې ته هغه چا پسې لیکلي دي صحابي د الله د قرآن خلاف نه کوي دغه څه الله راضي سوی دی موږ دغه د نن سبا بېایمانه علما لعنتیان هغه د الله حکمونه ختم کوي اول وار به نصیحت ورته کوي دویم وار به بستره جلا کوي دریم وار به څه وهل ورکوي په څلورم وار باندې به ثالثان کښېنوي دواړه به واوري که په دې کې چلو خوله به ورکوي که په دې کې ودی به دا ښځه په ښه ډول سره ایله کوي بیا چې کله ایله کوي 2 ګواهیان به کښېنوي د کوره به نه پسې اخلي او د دې نفقه پر ده باندې ده کپړې پر دې باندې بیا چې کله عیز ورغی د عیز بعد کې به 1 طلاق ورکړي که برته او رجوع کوله نکاح نه غواړي که دویم طلاق پسې ورکړي نکاح نه غواړي د مینه که دریم طلاق ورکړي بیا د ده باندې آرامه ده بیا نه کوي بیا به ځي د بل میړه سره که چیرې 2 طلاق ورکو
او دریم ایز رالی طلاق نه کړ بیا اختیار ده د ماینده په لاس کې دي که نکاح پاته کول غواړي برته به نکاح واچي الاله نه غواړي بل ته او هغه نه غواړي چې په نکاح ورکړي بوډګي نه غواړي ستا خپله معاینه ده د تا سره په کور کې ده دا ښځه زنانه نه ده دا ښځه حیوان نه دی لکه د غوا په رقمې ومینده ته ونیسه ووزګړي ته ونیسه ومژه ته ونیسه دا اشرف المخلوقات دی دا مسلمان دی دا مؤمن دی دا ولی دی دا متقی دی دا د الله د حکم خلاف نه کوي دا د الله قرآن پوره مني پر دغه رقم لکه ماش بیان کړه پر دغه رقم باندې چې دا خلک که زنانه الکی پر دغه رقم الکی مسلمان سړی غیرتمند سړی خپله ښځه خپله خور خپله مور بل ته د زنا پر رقم نور کوي الله دې واسو توفیق راکړي دغه بېایمانان ملایان دغه بېایمانان هغه خیر که پیران دي که نورالدین هغه دی که نور دا رقم مفتیان دي د الله د دین خلاف کوي دا مسلمانان نه دي دا د الله په قرآن سره کافران دي الله وایي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وما يجحد بآياتنا الا الكافرون الله څوک چې ما په نازل شوي کتاب فیصله نه کوي دا کافر دی دا فاسق دی دا ظالم دی الله زما د قرآن انکار نه کوي مګر ظالمان خلک وخت مې ناخم قرآن زده کوي دا زموږ دی دپاره نجات دی په دې سره دا دنیا هم اصلیږي آرام راځي هغه دنیا خو د ملایانو د مفتیانو د مسلک پرستو څخه لیرې ګرځي دا